فقها فرمای د شریعت په اصطلاح کې غلا دته ویل کېږي هو اخذ الشيء من الغير على وجه الخفيه بغیر حق، چې یو انسان د بل چا مال په خفیه طریقې سره راواخلي. اوس هغه مال کو نصاب ته رسیدلی وی او کو نصاب ته نه رسیدلی، د شریعت په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي غلا. اوس کو یو انسان د مالک نه په پټه باندې د هغه څیزونه راواخلي او خپل استعمال کې راولي بغیر د هغه د اجازت نه، نو دې ته غلا ویل کېږي. او کو یو انسان علی الاعلان په یو بل سړی باندې تمانچه کېږدي د ټوپک په زور، د تمانچې په زور، یا د مرګ دمکی ولا ورکی چې مال روباسا ورنه وجنم دی او قتل کوم دی، او دا غنا علی الاعلان مال واخلی، نو دې ته بیا ویل کېږي ډاکا. نو کو غل دی او کو ډاکو دی، دواړه د معاشرې د پاره د ناسور حیثیت لري، دواړه په معاشره باندې بوج دی. د معاشرې په پاکه جامه باندې کو غل دی او کو ډاکو دی یو بدنما داغ دی. چین سکون د په وجه باندې په معاشره کې ختم وي، د دې وجه نه د دې احکامات هم ډیر زیات سختی. د غل متعلق فقها فرمایي چې کله یو انسان دومره قدر مال د چانه پټ کی چې هغه د 10 درهم برابر